ښځه وي ځنګل کې روانه وه او شرمخ په حمله وکړه. چې شرمخ په څنګه حمله وکړله نو انسان خو بیا ځان بچ کوي تښتي، نو اخواره په منډه شو چې دا شرمخ مې مات نه کړي. نو بچی ته سد شو، شرمخ فوراً په غېږ کې بچي په هغه بچي حمله وکړه او هغه ماشوم د غېږې بچي ته هغه شرمخ په خوله کې ونیوه. تاسو اندازه ولګوئ چې د مور د غېږ نه شرمخ غوندې شی بچی په خوله کې ونیسي، په مور به څه تېرېږي. او بچی یې ترې ونیو او شرمخ ځنګل ته روان شو، منډه یې کړې او دی وی الله، د زړه نه یې د الله ټکې وویست. او دا د بني اسرائیلو د یو ښځې واقعه نبي علیه السلام ذکر کوي. داسې منګړت خبره نه ده، حضور پاک مبارک یې په خپله ذکر کوي چې دې ښځې وی الله، فوراً یو غیبي سړی راغی او هغه سره توره ده او په زمري په شرمخ یې حمله کړې. خو چې شرمخ دې سړي ته وکتل او تورې ته یې وکتل، په هغه هیبت راغی، ماشوم یې فوراً وغورځو، شرمخ وتښتېد. دغې غیبي سړی هغه ماشوم راوچت او د مور نه یې راوړه، واله دا بچی دی. خوشحاله شو چې خدای شکر دی چې د ما بچی بیا د ما غېږ له راغی. یعنې شرمخ چې ماشوم وتښتی، شرمخ به څه پوهېږي، خو بیا قتلي کې او په جمدي ماشوم به چغې مویي او هډوکي او غوښې به هم ترې پرې کوي. دا دې څه وکړل، ته څوک یې؟ وی زه د الله غلام یم. تا د خولې نه الله لفظ وویسته، فوراً ما ته الله حکم وکړ. او یو چل دی، یو وخت کې د الله د نوم تعظیم دی بل وخت هم کړی دی، یاد دی یو ځای دې ډوډۍ خوړه او سوالګر یې اواز وکړ چې د الله په نوم خیر راکړې. نو تا سره اسم نو یوه نوړی وه د سره، هغه نوړی د خولې ته اچولې وه او شخوند دې پرې وه لکه غاښونه دې پرې خښ کړي وو، خولې ته دې اوچته کړه او غاښ دې پرې خښ کړه او سوالګري وي د الله په نوم څه شی راکړه. نو تا د خولې نه هغه نوړی واپس راوویسته، هغه سوالګري له دې ورکړه، د الله نوم دې واغېسته، زه پرېږده یو نوړی درته وخوره. نو هغه وخت د الله د نوم تا لحاظ وکړو، د خولې نه دې نوړی وویسته او سوالګري له دې ورکړه. نو الله به د خپل نوم لحاظ نه کړي، د شرمخ د زمري نه یې نوړی وویسته او تا له یې درکړو. الله نوم کې ډېر لوی برکت دی. مونږ ډېر غافله یو، ډېر زیات غافله یو. په غیبتونو مونږ ځان له دا خوله ستړې کړه، د دنیا په خبرو مونږ ځان له خوله ستړې کړه، یو بل پسې په بدو ټوله ورځ مونږ دا خوله ستړې کړه، الله هم پې یاد نه کړه. او چې الله څومره بعضې خلک وایي یاره چې زړه مې پریشانه دی، زړه مې خفه دی، ډېر زیات پریشان یم. الله قرآن حکیم کې دم ښودی دی که نه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله په ذکر په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. الله یاد کا، زړه کې به اطمینان پیدا شي. د زړه کې اطمینان څه دی؟ سکون به پیدا شي، زړه به دې خوشحاله شي، زړه کې هېڅ غم به دې نه، پریشانۍ به دې ختمې شي. موږ نن ټول عمر د پریشانو نه فریاد کوو او آسان دم راته الله په خپله ښیي چې د ما نوم اخله که نه، دا د پریشانیو علاج دی، دې سره پریشانۍ ختمېږي، دې سره سکون پیدا